بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. تقدیر متعلق خبره شروع وا. تقدیر حصہ اول بیان شوی نن د تقدیر دویمه حصہ. د تقدیر مسله د نورو سيزونو متعلق د نورو مخلوقات متعلق بالکل واضحه ده، ځکه چې هغه به اختیار مخلوقات دي او انسان دا با اختیار دته الله تعالی اختیار ورکړي نه. نو د تقدیر مسله د متعلق پای کې لږه غونې پیچیدګي ده. هغه دا چې د انسان متعلق د تقدیر دوه قسمه دي. د یو تعلق د انسان د وجود د بقا او فنا سره ده. د تقدیر دی قسم کې د انسان فکر او عمل ته هیڅ دخل نشته. مثلا د انسان پیدایش دا به چا په اولادو کې وي، مور او پلار به څوک وي، کم وخت کې به دا پیدا کیږي، د جسم د شکل او صورت، د ځواني، د بوډاتوب، د مرګ او ژوند وغیرہ دا داسې سيزونه دي چې د کې د انسان عمل او فکر ته هیڅ دخل نشته، بلکې تکوینی تور باندې دا سيزونه او دا احوال دا غیر اختیاري تور باندې خپل په خپل راځي. او د تقدیر دویم قسم داسې دی چې هغه د انسان د عمل او فکر پاغي کې دخل شته. مثلا رښتیا ویل، دروغ ویل، وعده کول، نه کول، علم حاصلول، ملازمت اختیارول، کھیتی باڑی د ازمکی کاروبار وغیرہ دا کول، زراعت، تجارت، د حق طالب جوړیدل، ایمان او اسلام او د نیکی لار اختیارول یا د بدی لار اختیارول، کفر کول وغیرہ وغیرہ. ټول اعمال او خبره دا د انسان دا د په اختیار کې دي او د عمل او فکر په دې کې دخل شته. د چې څه اختیاروي په دې کې د آزاد دی چې کم کار، کم خبره او کم نظر او کم عمل د اختیارول شي. د دې دویم قسم متعلق بیا بل خبره ده چې انسان د تقدیر د دویم قسم کې کسب او عمل اختیارولو کې یو خبره او نظریه هغه اختیارولو کې د مکمل ازادي ده او اختیار او حاصل ده، مګر د دې نتایج او د دینه پیدا کیدونکو واقعات هغه د انسان د قبضه او د قدرت نه بهر ده. مثلا انسان ته دا ازادي ده کده غنم کری، پټی کې د کم فصل کری، خدمت کوي، داغه حفاظت کوي، او باور کوي، خسته تخم، هر شی بده اختیاروي. خو بیا د غنمو پیدا کېدل، د آفتونو مصیبتونو بچ کول دا د انسان په قدرت کې نه دي. انسان وعده کول شي، علاج وکړي، لیکن علاج هم کول شي، داغه نتیجه اولاد او شفا هغه د الله تعالی په قدرت کې ده. نو دغه رنګ ټول کارونه او اعمال او منسوبي جوړول وغیرہ او پاغي باندې نتایج مرتب کېدل دا هر څه د الله تعالی په قدرت کې دي. څلورمه خبره ده چې انسان په دې دویم قسم کې چې څه د اختیاروي اسباب مادیات وغیرہ غا اختیاروي څه شي کوي، بیا داغه نتایج هغه د الله په لاس کې او داغه سره دا خبره هم ده چې دا په ازل کې د الله تعالی په علم کې وا چې دې سړی ته به زه اختیار ورکوم او دا به زما ورکړې شوی اختیار به دغه رنګ استعمالوي، ټیک به استعمالوي، غلط به استعمالوي، د برښتیا اختیاروي، د دروغ اختیاروي، د ایمان راوړي، د کفر اختیاروي وغیرہ وغیرہ. د وعده کوي، د علم کوي او دغه نتیجه به دار اوسي. او د الله تعالی په علم کې د ازل نه داوا چې دا کس به دا اختیاروي او دغه نتیجه به بیا دغه رنګي روزي. مفتی صاحب مخکې لیکي چې د تقدیر په عقیده کې خلکو افراط او تفریط نه کار اخیسته دي.
بعض خلک داسې دي څه بيدینه خلک هغه د تقدیر عقیده متعلق افراط او تفرید شکار دي. بعض خلک داسې دي چې سره د تقدیر قائل نه دي، هغه اسباب او منسوبه وغیرہ هغه خپل هغه نه الہ او معبود جوړ کړي دي. او بعض نواقف داسې دي چې هغه تقدیر د خپل کم همتۍ د پاره، سستۍ د پاره، بی عملی د پاره، بیکاری د پاره بهانه جوړ کی. حالانکه الله تعالی انسان ته عقل ورکړي، منسوبې باندې پوي کړي، د اسباب ورکړي دي، بیا د عقل نه او د اسبابونو کار نه اخیستل دام د الله تعالی د نعمتونو ناقدری او ناشکری ده. مسلمان مؤمن بنده هغه د الله تعالی اسباب اختیاروي او خو کوشش کوي او بیا دغه نتیجه په الله باندې پریدي او دعا غواړي چې الله دینه بهترین او زما مطابق نتیجه راوځي. خو بعضی خلک داسې دي چې هغه کم همت وي، سستی پاږي کی یو عمل نه کوي یا یو غلط عمل کوي او چې وته ویل چې دا کار دی ولې وکړو یا دا کار دی ولې ونه کو، موږ دی ولې ونه کو، بل یو نیک کار دی دا دی ولې ونه کو، یا دا غلط کار دی ولې وکړو، نو هغه د غي د پر تقدیر بیا عذر جوړ کی او بیا غوي چې بس د الله تعالی به دغه څه خو خوانو چې زمونږ ونه کما، د الله تعالی به دغه څه خو خوان چې زه د پلانې ګناه وکم، زما سم مجال دی چې زه دا څه وکم. دا خو عین د الله تعالی د مرزي مطابق دی. نو حضرت مفتی صاحب کتاب کې لیکي چې تقدیر د خپل نافرمانی، ګناهونو او معصیت د پر عذر جوړول دا د مسلمان کار نه دی، دا د مشرکان او عادتو. مشرکان ته چې به ویل شو بدا دغه رنګ خبره کوله. الله تعالی په قران کې داغه متعلق لیکي، فرمایي وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. او هغه خلک چې هغه شرک اختیار کړی دی هغه وای کله تعالی غوښته نو موږ به داغوی نه سیوا هیڅ سیس ته سجده نه لګاواله، نه موږ او زمونږ پلار او نیکونه، او نه موږ به د الله تعالی نه بغیر څه شی حرام کړی وي. حضرت مفتی صاحب لیکي چې دا د مشرکینو دغه د بحث د کوګوالي یو مثال دی چې رسولان به چوب کولو لپاره به دا خبره کوله چې را منګه چې د کوم بوتانو په لاسونو جوړ کړی دي او دا غي ته ټیټي ګو سجدي وته لګاو یا دا غي په نمونه مې چې کوم سيزونه حرامو، دا ټول بالکل د الله تعالی د مرزي مطابق دي. کله تعالی نه غوښته نو د الله تعالی په اختیار کې خو هر څو، نو موږ داغه د مرزي نه خلاف بسنګ کار کوله، دا موږ چې څه کو د الله تعالی عین داغه د مرزي مطابق دي. حضرت مفتی صاحب لیکي چې دا داغه داسې بے وقوفه خبرې وي چې داغه د جواب هم ضرورت نشته، ځکه الله تعالی جواب نه دی ورکړو، دا بیان کړي صرف دې د پاره دی چې دغه مشرکین او حماقت مخې تراشي. نو چې کوم یو مسلمان هغه ته ویل شي چې لکه دا قتل دی ولې کړي، هغه چې بس الله راته لیکل ولکه دا موږ دی ولې ونه کو، بس الله دا سره ته لیکلو تقدیر کې داسي وو. نو تقدیر کې داسي نو، الله تعالی تقدیر کې داسي لیکلي چې زه به دې سړی ته اختیار ورکوم، دې به زما اختیار غلط استعمال کې او دا غلط کار به وکي، او دته به زه اختیار ورکوم او دې به زما غ اختیار غلط استعمال کې او د کول یو کار دی هغه به ونه کی. لہذا داغه نتیجه دایمي جهنم یا عذاب سو وخته پوري دردناک عذاب هغه به د مقدر وي. نو مؤمن بنده ته پکار دی چې هغه نه کوم غلطي وشي هغه باندې توبه استل پکار، الله تعالی طرف ته متوجه کېدل، او بد کار کدي وشي هغه باندې توبه او استغفار او آینده د نه کولو عزم دی وي. ان شاء الله آینده به بیا د عقیده تقدیر اثرات او نتایج هغه باندې خبره کیږي. درېمه حصہ کې